السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو د غره کې را روانو مه دا یو بوټی په نظر باندې راغی. ستاسو په نظر باندې کم سپین ګل دی پکې او داسې شینوالی کوي دا بوټی. دې ته په اردو کې اوندا بولی وي، اوندا بولی او مدانی ورته هم وایي مدانی. په پښتو کې زمونږ په دې لوکل ځای کې پر ضلع بونیر کې دا په منداڼه باندې مشهور دی. دې ته منداڼه وایي. دا دوه درې نومونه دي او اوندا بولی دې ته په اردو کې ځکه وایي چې د دې ګل ته ستاسو فکر وي نو دا همیشه کته ځمکې طرف ته نسکوري، نو په دې وجه دې ته اوندا بولی وي. هر یو ګل چې د دې نو دا ځمکې طرف ته نسکوري. دا یو ګل دی، دا کته ځمکې ته نسکور دی، ګل یې دا په دې ډول باندې دا هم د ځمکې ته نسکور دی. دا بل دی، دا بل هم د ځمکې ته نسکور دی. دا یو دی، دا هم د ځمکې ته. د دې ټول ګلونه کم ځای کې چې دا وي نو دا نسکوري، په دې وجه دې ته اوندا بولی وي. دا په دې پرخینه ځمکه کې راخیږي، په کم ځای کې چې اوبه ډېرې زیاتې نه وي او کم ځای ته چې نور مخامخ یې مونږ چې ورته پیتا ووایو. او د دې تاثیرات خو ډېر شي دي، خو یو مجرب تاثیر تاسو سره شیر کوم. دا په چا باندې چې دس لګېدلی، دس او هاضمه یې خرابه شوي، مونږ ورته په پښتو کې رمې وایو. رمې تیز د اوبو په شان دستونه چې په چا لګېدلي او هیڅ قسمه د هغې د ودرولو څه دغه نه کېږي، څه سیسټم یې نه کېږي، نو دا تازه بوټی که میلاو شي نو ډېر بهتر دی. سره د ګلونو د جرړو نه بغیر دا به راوباسي، اوبه یې ټکی او د دې نه به یو پیاله جوس وباسي. هر 2 غنټې بعد یوه پیاله جوس انشاءالله د الله په حکم باندې په 4مه 5مه خوراک سره به هغه دس بالکل ودرېدلی. دا مجفف دی، دا د حیض وینه هم ودري، وینه چې په چا ډېره یو دا وله ورکړي نو د هغې سره د حیض وینه کنټرول کېږي، که په اندازه کېږي ورسره. دس هم ودري. دس نه علاوه هر قسمه سیلان چې سیلان الرحم لیکوریا چې ورته وایي دا هغه هم ودري او ډېرې فایدې دي د دې. دغه موسم دی، دا په مۍ کې راخیږي او د جون تر اخره پورې د موسم مطابق چې موسم لږ یخي او نری نری ځمکه ورته لمدی نو بیا دا ډېر مودې پورې ولاړي، او نه چې موسم لږ دغه شي ګرم شي نو بیا دا تر لږ وخته پورې کار کوي. او ویډیو مو که خوښه شوي چینل د سره سبسکرایب کړئ او د ټلی بټن د سره ووهئ. ستاسو تعاون زمونږ حوصله بړوي. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مهرباني.